السلام علیکم. د جین انټي ونیز وحي خبرون کې پیر بیا تاسو ته هرکلی وایو. وحي خبرون کې اولین خبره تاسو درکو چې د پی ټی آی رهنما بانی رهنما جګړې عمران خان هغه په تدریس میډیا سره گفتگو کړې ده. خبرې تر کړې چې پای کې هغه ویلي چې په نو مای کې کوم واقعیت راغلي دي په هغه کې زموږ د پارټي یو کس هم ملاو شو نه موږ پارټي نه وباسو. بل خبره ده هم کړې ده چې عزت صرف د اسپیر باندې او زموږ په کې عزت نشته. د دې علاوه دا هم پکې ویلي دي چې مونږ د ملک لپاره نواز شریف سره آصف زرداری سره هیڅ سره مونږ کې نو خبره اترې کوو چې څوک کول نه غواړي نو موږ هم کول نه غواړو. د دې علاوه هغې دا وویل چې د په نو مۍ واقعیت کې زموږ پوره 10,000 کسان چې دي هغه تاسو جلده کړي دي د هغې اړوسو پکې قصور نشته. خو په هغې واقعیت کې که څوک یو کس ماته د پي ټي آی وښیي د کارکون راته وښیي نو زه به هغې د خپلې پارټۍ نه وباسم او لار به یې کړم. اوس تاسو د بل خبره په نوخان په علاقه کې یو ځوان چې دی هغه په جومات کې مونځ کوي چې بهر ووتو نو یو کس پې فایرنګ وکړو او هغه یې قتل کړو. د هغې نه بعد بیا د هغه وران یې دا جنازه کوله نو په هغې کې هغه رایې هوایي ډزې پکې وکړلې او هغوی هغه جنازه یې خرابه کړه چې څنګه پولیس ته پته ولګېده چې پولیس هم ورپسې راغی او پولیس ورله وارنینګ وورکړو او ورته ووایي چې دا ټوپک دی یا تماشې دا ښکته کړه ډزې مه کوه. نو هغه چې څنګه پولیسان ولیدلو نو هغه هم په هوایي پای باندې هوایي ډزې وکړې. پای کې یو پولیس والی چې دی هغه پکې په هغه ځای پکې مړ شوی دی. د دې علاوه دا خو پکې ولاړ چې هغه هوایي ډزې کولې او پولیسان ورپسې تللي دي او هغه یې په ډرون کیمرې په ذریعه د آب معلومات یې کړي دي او هغه یې نیولی دی. اوس تاسو ته درکو بل خبره په بنګلادیش کې چې کوم نن سبا حکومت د هغې واقعیات یا حالات روان دي نو په هغې کې دوران کې حسینه جاوید چې کوم نه د هغې پرایم منسټر چې وزیر اعظم پاتې شوې ده د هغې د سیاست سره تعلق لرونکي چې کوم پارټي ده عوامي لیګ ورته ویلي دي چې په هغې کې پوره 29 کسان چې کوم دي هغه پکې مړه شوي دي او د هغې لاسونه یې برآمد کړي دي. د دې علاوه دا خو ویل شوي دي چې دا د دې لاسونه چې کوم وو دا د حسینه جاوید د ملک یعنی خپل ملک د پرېښودو نه پس د دې د لاسونه موږ ته میلاو شوي دي او د هغې نه علاوه د دې د جومات سره یعنی د دې چې کوم پارټي وه هغې سره کوم کسانو تعلق ساتو د هغې کورونو باندې چاپې ووایي چې د هغې د کورونو کم سامان هغه یې ګډوډ کړی دی. اوس تاسو د بل خبره پیرس کې اولمپکس چې کوم دی هغه جیو ترو فاینل چې کوم دی هغه د نن شپې نه سټارټ کېږي چې په هغې کې د پاکستان ارشد ندیم چې کوم دی هغه سره پوره 12 کسان نور کوم دي چې په هغې کې به د ساه اخیستی شي او د دې علاوه دا چې کوم 12 کسان اول پکې وکړي 3 پیرې واري به په هغې کې وکړي د هغې نه بس بیا به 6 کسان سلیکټ شي. د 6 کسانو چې 3 پیرې وار وکړي هغې کې بیا نور سلیکشن وشي. د دې علاوه د بابر اعظم چې دی هغه په خپل انسټاګرام باندې سټوري ورکړې د ارشد ندیم په نوم باندې او ورته دا خو ویلي چې موږ تا سره یو او هغه له حوصله هم ورکړې ده چې او ورته دا خو ویلي چې موږ امید لرو چې ته پاکستان لپاره غټ میډل وړې. د دې علاوه پیرس کې یو بله واقعه هم راپېښه شوې ده چې د اسټرالیا چې کوم ټیم و هغه د هاکي ګیم لپاره یعنې هغې لپاره راغلی و اسټرالیا ته خو هغوی سره په ایرپورټ باندې یا په هغوی چې کوم کس و لیډر و د هغې سره ډرګس نیولی شوي دي او د پیرس چې کوم او پولیس والا دي هغې ګرفتار کړي دي او د اسټرالیا والا ته هم ویلي ورته چې موږ فاینل کړي چې او دې سره دا ډرګس وو. د دې علاوه په پیریس کې یو بله واقعه هم راغلی چې برطانیه چې کوم کلاړي وو هغوی راغلي وو ګیم لپاره اولمپکس لپاره راغلي وو خو هغوی چې کوم ځای چې کوم هغه یو کلي کې وو هغوی خو دا هم ویلي چې کوم ټایم چې موږ راغلو هغه ټایم کې کووډ زیات و سویمینګ لپاره راغلي وو هغوی د هغې وایي چې موږ د کووډ نه بعد خو راغلي یو دلته سویمینګ لپاره خو دلته چې موږ راغلو موږ ته په خوراک کې کیړې چې دي هغه راته میلاوي شوې. مطلب یې دا و چې موږ چې کله دې خوراک راکړ یعنې مایع چې کله راکړو چې موږ مایع کله خوړو چې موږ ته په هغې کې کیړې وي چې هغې په وجه موږ د دې ځای نه ډېر زیات خفه شو او موږ دا میډیا ته مو یې په عکس چې موږ کله انټرویو اخیستل. اوس تاسو د بل خبرو په نوښار کې یو ورور ولګېده د خپل د زوی په مدد سره خپل ورور یې قتل کو. وجه صرف دا وه چې هغه ورور ته صرف رشته وغوښتې وه هغه ورته صرف دا ویلي چې زما بچي دی هغه زامن مې دی هغې له خپلې بچنګې چې دی هغه راکړه هغه ته او بل ورور ته انکار کړی و چې د هغې دواړو په منځ کې تکرار خو وشو جنګ جګړې وشوې په هغې دوران کې هغه خپل زوی مدد سره لاړو او هوایي پرنګ یې په هغه یې مړ کړ. 21 نیوز مهم خبرونه چې تاسو غواړم اجازت د لوی الله پامان.